وخاتم النبيين رسول الرحمة ونبي السلام وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم ونحى نحوهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رضوكي مختلف ځایونو کې په حرمت رسول باندې ډېر لوی جلسې کیږي. ابرز مردان کې پېښور کې په دې موضوع باندې ډېرې لوی جلسې وشوې. اصل کې د ډنمارک حکومت د آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم په شان کې ډېر ګستاخانه کارټونونه هغه لګیا دی چاپ کړي او لګیا دی چاپ کوي. ستاسو زموږ د مسلمانانو میندې دي د پیغمبر بیبیانې چې هغوی ته ازواج مطهرات وایي، هغوی ته امهات المؤمنین وایي. د هغې باره کې د ګنده کتابونو لیکلو باقاعده اشتهارات راځي، او دا د امت مسلمه دپاره د ډېر لوی غم او د افسوس وخت دی. په دې د دنیا تمام امت متفق دی، کافران هم چې د پیغمبر توهین به نه کېږي. د یهودو او د نصاراو په کتابونو کې هم دا چې پیغمبران دا مقدس شخصیات دي، دا پاکیزه مخلوق دی، په هغوی باندې علم د الله تعالی د طرف نه د وحی په ذریعه باندې راځي. لیکن کافران نن سبا مسلسل د رحمت للعالمین تاجدار مدینه محسن انسانیت پشان کی هغه ګستاخانه تصاویر، ګستاخانه خبرې او د مسلمانانو ایمانی غیرت ته لګیا دی چیلنج ورکوي. حالانکه څلور واړه امامان په دې باندې متفق دي چې څوک پیغمبر ته کنځلې کوي دا واجب القتل دی، واجب القتل، او توبه هم نه قبلېږي. که شل دله هغه توبه وباسي د هغه توبه نه قبلېږي. سعید ابن ابي العاص وایي چې زما پلار کافرو، ناجوړو، او ناجوړتیا کې دا ارمانو کو چې یاره که زه د دې بیمارۍ نه جوړ شم او ژوندی پاتې شم نو د هغه خدای عبادت ته به څوک هم پرېنږدم چې کوم د محمد مصطفی خدای دی. دومره د اسلام سره دشمني وه. زوی وایي چې ما وی خدای د ما پلار خو دې بیمارۍ نه جوړ مه کړي، د ده خو ډېر پلیت خیالات دي. د پلار باره کې وایي چې خدایه دغې مرض کې فنا او مردار کې. دومره د رسول الله مبارک سره مینه. هارون الرشید د امام مالک رحمت الله علیه نه تپوس وکړو چې بعد خلق پیغمبرانو ته بد رد وایي او خاص کر د رسول الله مبارک په شان کې. امام مالک وجړل چې بیا د امت د پاتې کېدو فایده څه ده چې د هغې پیغمبر ته کندلي شو دی لا ژوندي وي. امام مالک وجړل چې خبره دې ته راشي چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شان کې یو سړی د بې ادبۍ ټکي استعمال کې بیا خو ټول امت ته قرباني پکار ده.
ما بقاء الامه بعد شتم نبیها، هغه امت په بیا په مخ د ځمکه څنګه ژوندی وي چې خلک د هغې پیغمبر ته بد رد وایي او دی لا ژوندي وي. نو نن یقینا د مسلمانانو د تغافل او د دین نه د لرېوالي وجه ده چې کافران ډېر په دلیرۍ سره او ډېر په جرأت سره د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په شان کې گستاخانه کلمې استعمالوي. غازی علم الدین مشهور غازی دی، تاسو به د هغه نوم اورېدلی وي. یو هندو د رسول الله مبارک په شان کې راجپال یو هندو، هغه د رسول الله په شان کې یو رساله ولیکله رنګیلا رسول، او په هغې کې د رسول الله مبارک بد ولیکل، ډېر بد رد یې ورته ولیکل. علماو د هغې باره کې جلسې کولې، جلوسونه به وتل، احتجاجونه به کتل چې د دې هندو نه د انتقام واخیستی شي، دغه هندو دې پانسي شي. هغه کتاب د هغه په هغه زمانه کې ضبط کو حکومت چې دا کتاب به نه تقسیمیږي، او هغه ته یو څو ورځې جیل یې ورکړو، بیا په ضمانت باندې رها شو. د هغې سلسله کې په لاهور کې علماو جلسه کوله، او دا غازی علم الدین ترکاڼتوب یې کولو. دیم تېرېدو په جلسه چا نه تپوس وکړو چې دا جلسه څه دپاره ده، ساده سړی او ترکاڼ. چا ورته چې دغسې یو هندو د رسول الله په شان کې ډېر ګنده کتاب لیکلی دی، او دا د هغې باره کې چې کوم دنو جلسه ده. غازی علم الدین همدا هغه ځای نه کور ته لاړو، او کور نه پیسې راواغېستې، په بازار کې یو ښه زبردسته چړوکۍ واغېسته، او هغه یې په لوار باندې ښه تېره کړه چې زه به ژوندی یم، او د رسول الله په شان کې به یو هندو کتاب لیکي. او بیا تپوس یې کولو چې یاره د دې راجپال ځای کم دی، دکان یې کم دی، نو چا ورته هغه دکان وښیلو، او دی باقاعده هغې دکان ته ورځي، او د هغې دکان سره د نورو سیکانو هندوانو هم بلا دکانونه وو، او دی سیده ځي او راجپال ته وایي، د راجپال نه تپوس کوي چېرې دلته یو راجپال هندو دی، هغه څوک دی؟ هغه زه یم که نه، ښه وی هغه ته، او دا کتاب تا لیکلی دی یا دا ما لیکلی دی؟ بس همغه مال یې په دې خېټه کې په چړه باندې ووالو، او همغه ځای کې مردار کو، او بیا بهر ته راووتو، هلته یو نلکه وه، په هغې هغه چړه وینځله. هندوانو چغې مغې کوي، نږدو مه راځئ، او فخر سره وي چې مسلمانانو ما ستاسو غاړه خلاصه کا، زه به ژوندی یم. زموږ آقا، زموږ مرشد عظیم الشان پیغمبر کې به یو هندو کتاب لیکي. خیر انګریزانو هغه قید کو، او ډېرو ورته ووایي چې ته د دې نه انکار وکړه چې دا هندو ما نه دی وجلی. هغه وی ما دنیا کې یو کار وکړو چې هغه د ما د بخښنې ذریعه ده، او تاسو ما د هغې نه منې کوئ. علامه اقبال ژوندی و، او محمد علي جنام دا هم ډېر لوی وکیل و. دی ورته وایي د خدای انصافداره ښه کار دې کړی دی، خو ووایه چې ما نه ده کړی. وی دا زه نشم کولی، ما یو کار ښه په سوچ سمج په عقل باندې کړی دی، د دې دپاره چې د رسول الله په مخ کې د قیامت پر ورځ سرخرو ولاړ یم. ډېرو خپلوانو ورته ووایي، وکیلانو ورته دومره ووایه چې زموږ د پیغمبر توهین شو، زه په جوش کې راغلی یم، زه په ځان نه یم پوه شوی، په دې باندې مغه خلاصېدو.
قانون دی چې یو سړی په لیونتوب کې څوک ووجني د هغه سزا بیا پانسي نه ده. د انګریزانو زمانه کې د قاتل لوی جرم او د هغې سزا هغه به پانسي وه. دومره ووایه چې زمونږ د پیغمبر توهین شوی زه په جوش کې راغلم بیا په ځان نه پوی. دومره ووایه وی زه په ځان ښه پویم ما ښه دیده دانسته په عقل و حواس باوجود زما دا قرباني مه ضایع کوئ زه دروغ نشم ویلی. حالانکه د دنیا د مسلمانانو لوی وکیلان رالل چې دا مقدمه به مونږ جنګو. هغې د خدای بنده د انګریزانو په حکومت کې به اقرار کولو چې دا کار ما کړی دی او سم دیده او دانسته مې کړی دی. عقل و حواس مې بالکل ټیک اوس هم ټیک دي. دا ما دې دپاره کړی دی چې دنیا کې کافرانو ته پته ولګي چې د رسول الله په امت کې داسې کسان موجود دي چې هغوی د خپل آقا مرشد د خپل پیغمبر باره کې د بېادبۍ کلمه نشي برداشت کولی. دا ما دیده او دانسته کړی دی. او بیا هغه د میوالي جیل ته منتقل کو او په میوالي کې یو مجذوب و. مجذوب میوالي کې ټوله شپه ګرځېدو چا د میوالي خلکو د رسول الله مېلمه جیل ته راغلی د رسول الله مېلمه ټوله شپه دغه چغې والي. سهار بیا د مجذوب پته نه لګېده چې خدای خبر دا فرشته وه که مجذوب و. او بیا هغه پانسي کېږي. بیا د هغه جنازه چې څومره عظیم الشان اجتماع په لکونو مسلمانان چې کوم هغه راغلي وو. علامه اقبال ژوندی و هغه هم راغی د شهید دې مخ ته چې وکتل د هغه د مخ نه خاص انوار داسې ښکاره کېدل او د مشکو د عنبرو بوی ته تلو. علامه اقبال سره نور هم بلا ملګري وو. بیا پنجابۍ کې وی اساں گلا کر دیا رہن دیا اور تھرکان دا منڈا بازی لے گیا. منگا ویسے خبری کولی بعد مسلمان دا خبرو ډیر تکړی عاشق رسول او جان باز رسول یہ منگا سے خبری کولی دا ترکان بچی چې کوم دنو لو بو غټلا. خبر په لاهور کې ده میانی صاحب مشهوره مقبره ده باغی کې دا غازی المدین هغه قبر چې کوم دنو موجود ده. دنیا ته دا ثابت کړلا چې رسول الله په امت کې داسې خلق موجود دی چې هغه د خپل مقدس پیغمبر او د دې مقدس پیغمبر د بیبیانو بارکې د صحابه بارکې د اولاد بارکې څوک د بېادبۍ ټکي هغه نشي مستعملولی. یقینا موږ په سا باندې ژوندي یو. موږ دا د اکسیجن لیکن د مسلمان اکسیجن حب رسول دی چې د دې پړه کې د رسول الله مبارک سره مینه وي. پکار دا سترګې ډېر لوی نعمت دی ډېر لوی. لیکن د مسلمان سترګې د مدینې خاورم هغه د ځان دپاره د رانجو نه زیاته قیمتي ګڼي. زړه باقاعده په سینه کې درزاره کوي لیکن د مسلمان په زړه کې د رسول الله د عزت او د ناموس هغه درد دی په دې باندې د غړه چې کوم دنو چلیږي. الله تعالی وایي که ما سره مؤمن یې نو د رسول الله تابعداري شروع کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو سړی به کامل مؤمن اله ګرځي چې زه هغه ته د خپل مور او پلار او د خپل ټولو نه زه ورته زیات قریب یم. نو نن کافران د رسول الله مبارک په شان کې داسې پکار د حکومت ته چې دې سفارتخانو سره بایکاټ وکړي بلکې تمام اسلامي ملکونه شپږ 50 اسلامي ملکونه دي چې هغوی باقاعده د ډنمارک او د هالینډ او د دې کافرانو د سفارتخانو سره باقاعده بایکاټ وکړي. مهدي د مسلمانانو بادشاهو هغه ته به چې پته ولګي چې دا سړی بې دینه دی او دی د اسلام بارک او مغمال به قتل کو. چا ورته مجرم راوستو چې دی د قریشو بد وی. قریش د رسول الله مبارک خاندان نه په قریشو کې کافران هم تیر شوي دي. هغه د ټولو قریشو بد وی. مهدي ته راغی
مهدی ورته وی ته د قریشو بد وی د چا استسلام کې څوک تر باسي او کنه په قریشو کې رسول الله مبارک هم دی هغه وی د هغه بد وی ما او مغه مالی پتور ورته دا سر داسې بالکل مهدی به ژوندی وي او داغه پیغمبر بارکه به سړی ګستاخی کوي داسې بادشاہانو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت الله علیه په دې موضوع باندې مستقل کتاب لیکل 600 صفحو کې الصارم المسلول على شاتم الرسول قیمتي کتاب ده. الصارم المسلول هغه 13 توره چې د تیکی نه بهر ته ده چې کوم سړی د پیغمبر توهین کوي او د پیغمبر بارکه ګستاخانه ټکی استعمالي مشهور الصارم المسلول على شاتم الرسول. د هر چا توبه قبليږي د مشرکم لیکن چې چا پیغمبر ته کنځل کړي وي داغه توبه نه قبليږي بل لازمن داغه گردن بچ کم نه پرې کې. دغه رنګ نه تورام په حیدرآباد کې یو هندو هغه تاریخ اسلام ولیکلو او په تاریخ اسلام کې د رسول الله مبارک بارکه ډیر ګنده کلمات استعمال کړل. داغه خلاف علماء جلسې کولی جلوسونه به وتل احتجاج چې کوم نه هغه کېدو باغی کیو بہادر سړی عبدالقیوم هغه وی دی جلسونه سره جوړیږي او دې جلسونه نه سره جوړیږي د دې کافر سر خورول پکار دی. عبدالقیوم هغه یو زبردست چاکو کتو وړوګه چاکور سره په دې خو کار نه کوي نو غټ کمانیدار چاکو یو کتو سمې تیر کو او خپل خدای ته وی چې دا چاکو ګورا دعا کوو چې الله تعالی دا په صحیح ځای کې استعمال کړي. او بیا دی نتورام دکان ته هغه نه تپوس کوي چې لکه تا دا کتاب لیکل دی او دې کتاب د رسول الله هغه سوشوا خلک غټ غټ کتابونه لیکي نو بس هغه د چاکوانو گزارونه پیوکل او هغه دې کې چې کمندونو ختم کو. حالانکه هغه علاقه کې بلا هندوانو لیکن چې یو ویني دوران شي هغه باندې هم دغه سه مقدمات چلے دلغتم قائد اعظم محمد علی جناح ډیر لوی وکیلو او دارنګي علامه اقبال وکیلان ورته د لک پوي کوي د دومره وای چې دا شی مان نه کړي یا دومره دی وای کم از کم چې زه د پیغمبر پشان کی چې کوم ګستاخانه کتاب لیکل ما باندې جذبه را ده بیا پازان نیم پوښوي په دا وخت کې زه پازان نه پویدم په ما جنون ولي ونتوبونو بیا به مخلاص شي چې سره دا وای د خلی ونه ومه به قسم په خدای کدا زه وایم دا ما عمدن او قصدن کړه دې دا دې د پاره مې کړه چې د قیامت پر د رسول الله مبارک په مخ کې چوڑان شم سر خروبه یم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں او دامخ کرو دو کتا سکتل امیر چیمه او نوجوان آغا بارو ملکونو کے سبق ہوئی در لگی موتیو چوی قتل دا کافران دا رسول اللہ بارک داوی ورا گئے او آغا سڑے چکم دنو ختم کو کافران آنی ولو او په جیل کې بیا شهید کو جنازه راغلی و څومره دنیا داغه جنازه کې چکم دنو شریک و یعنی روی زمین کې داسې کسان موجود دي د رسول الله په امت کې چې هغه د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په ناموس او په عزت باندې سو قربانولو ته چکم دنو تیاری او دا تاریخ منتهی هر ځای کې داسې واقعات چکم دنو هغه راغلي دي. صابر شاه او کله د منصيري سره قریب دلته یو نوجوان ته پتو لګیدا چې په منصيره کې یو کافر د رسول الله مبارک بارکه بدر د خبرې کوي یو سکو او ډیر بدر د رسول الله مبارک ندم یو وړکونه مزیدار تبر تیر کړو چې د دې خاتمه خو بز کومه منصيري روان دي
پلاره کې یو وړوکې ماشوم د خپل قبیلې او دغه په سر لاس کې خودو چې بچیا د سکار پسې زم دعا وکړه چې الله تعالی ما کامیاب کړي او بیا ځي هم هغه کافر ته وایي چې توبه وباسه مسلمان شه او دا جرم چې دې کړی دی هغه ورته غوسه کېږي پته برې د هغه د اثر چې کوم دنو 2 ځایه کو او بیا په خپله وایي چې دا کار چې کوم دنو ما کړی داسې بلا واقعات دي بلا واقعات نو زما وروڼو یقینا مونږ ته ډېره لویه صدمه ده مونږ د خپل حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دې حکومتونو نه باقاعده مطالبه وکړي چې خبردار زمونږ د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم بارکې کچام نازیبا حرکت وکړو زمونږ به د هغه سره تمام تعلقات منقطع وي ښه خدا ده چې تمام اسلامي حکومتونه په دې مسله باندې متفق شي زمونږ پلار یا زمونږ مور یا زمونږ مشر ته څوک کاندلی وکړي مونږ څه کوو مونږ څه کوو دغسې په کلکته کې فوج کې د شپې چوټي وه د بعضې مسلمانانو د رسول الله په شان کې قصیدې او نعتونه ویل په هغې کې یو هندو د رسول الله په تعریف کې یو قصیده وویل او ډېر خوش آوازه هندوان هم د رسول الله مبارک په شان کې بلا قصیدې ویلې دي نو یو ډوګرا هندو چرنداس هغه غوسه شو هغه هندو ته کندلی و کې بېغیرته هندوی او د رسول الله بارکه ډېره بده خوله استعمال کړه چې ته لګیا د هغې تعریف کې په هغې کې م یو نوجوان فوجي را پاسېدو هغه ته وایي دا خبره ګوره بیا ونه کړي دا خبره بیا مه کوو زموږ د پیغمبر هغه وایي کوم به وایي ده درته م نه به کوي خیر ملګرو خلاصې وکړو هغه لاړو خپل افسر ته وایي چې پلان کی زموږ د پیغمبر باره کې دا خبره کړې پوه که که نه پوهېږي نو زه خپل ژوند نه تنګ راغلی یم هغې افسر هم دې خبرې ته زور ور نه کړو دی ورغی خپلې کمرې ته اودس یې وکړو د ماسخوتن مونځ یې وکړو بیا دعا یې وکړه چې خدای زما په لاس خدای یو لوی کار وکړي دې هندو د رسول الله مبارک په شان کې دا بد ټکي استعمال کړل خدای ما ته خو به اوس خوب نه راځي او خپل ټوپک کې کارتوسونه واچول او هغه بل کافر هم په ډیوټۍ ولاړو هغه سره هم ډک ټوپک و ورته یې ویل څنګه بیا به د رسول الله مبارک په شان کې څه ټکي وی هغه کافر پوه شو چې دی خو مولوي نو هغه هم ورته یکدم ټوپک ور مخامخ کړو لیکن دی پې ډومبی شو 11 ګولۍ د هغې د سینې نه پورې را پورې کړي او بیا په خپله ټله یې وواله او بیګل والا ته وی چې بیګلو وا دی فوج کې بیګلو والا شي بې ټیمه تمام را جمع شو بې خبر شي دا ما قتل کړی دی د رسول الله مبارک په شان کې دا ټکي استعمال کړي وو دا ما هغه ته هم دغسې وکیلانو وویل لیکن هغه وی نه دا کار ما دیده او دانسته کړه داسې بلا واقعات دي په اسلامي تاریخ کې د زما وروڼو مونږ ته انتهایی لوی درد دی مونږ د حکومت نوم دغه مطالبه کوو چې دې باره کې حکومت قسم راست اقدام وکړي پاکستان په تمامه دنیا کې یو مضبوط اسلامي ملک دی زموږ د پاکستان حکمرانانو ته پکار ده چې د دنیا د نورو حکمرانانو سره په دې مسله باندې اتفاق او اتحاد وکړي که نن اسلامي سربراهان یو شو په خدای مې د قسمې که آینده دپاره یو کافر د رسول الله شان کې یو ټکم استعمال کړي هغه د مسلمانانو غیرت ګوري چې دی په اسلام څومره مین دي دی د رسول الله مبارک سره څومره مینه ده او د پاکستان د برکته به یو لوی اسلامي بلاک جوړ شي دا کافران چې لګیا دی ظلم کوي که دا 50 د اسلامي ممالکو سربراهان په دې مسله باندې یو شو مجال څه امریکا نه چې دا تمام کفري طاقتونه به ځان ته چې کوم نه لرزه براندامي ای ویرم نه چې څه کوم مسلمانان غافل دي
یو دو جلسیو کی یو دو جلوسونو کی دا هر مال غیم دغه کار کوي او جلسی جلوسونو چې د مسلمانانو غیظ او غضب او جوش چې کوم نه غدان ته نن امریکای تمام مسلمانان په مخ باندې غشتي دي تمام کفر ملتونه یو شوي دي حالانکه د يهودو او د عیسایانو په منځ کې څومره زمانه جنگ وو یو بل ته آرامیان وي عیسایان يهودیانو ته اوس هم آرامیان وي حیوانات او خنزیران ورته وي او يهود عیسایانو ته عیسایان وي دې ظالمانو زموږ پیغمبر وجله پانسی کړی دی او يهودیانو وي او دا موږ کړی موږ چې کوم نه هغه قتل کړی دی خپل کې د سخت دشمنی و حالانکه زموږ عقیده خدا ده چې عیسی علیه السلام الله تعالی ژوندی اسمانونو ته خېږولی ده قرآن وایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دی نه عیسی علیه السلام قتل کړی دی او نه په پانسی خېږولی دی دی باندې اشتباه راغلی ده الله تعالی وایي وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیه الله تعالی هغه اسمانونو ته پورته کړی دا زموږ عقیده ده دا د تمامو صحابه او د تابعینو د ائمه مجتهدینو مسلک دی لیکن کافران وایي نه هغه پانسی شوی دی لیکن نن هغه یهودي او عیسائی یو دی هندو او سکھ ورسره ملګری دی رسول الله باغه زمانه کې فرمایل الکفر ملت واحده کافران ټول یو ملت دی دا د مسلمانانو خلاف ټول بیا یو ځای شي نن د دنیا کافران یو شوي دي او د رسول الله امت د مخ د ځمکې نه رکول غواړي چې دا مسلمان مونږ ختم کو دا اسلام مونږ ختم کو او یو د دروغو پروپاګاندا شروع کړی ده چې اسلام دهشتګردي ده مسلمان دهشتګرد دی په دنیا کې لوی دهشتګرد هغه امریکا ده افغانستان کې د طالبانو د امن د عدل او د انصاف یو عظیم الشان اسلامي حکومت قائم شوی قسم په خدای چې اغلا نشو کولی په 5 کالو کې د طالبانو دور حکومت کې د شپږو غلونو ما سوا د بل چا لاس نه پرې کړی شوی دې ته امن نشي ویلی نیمه شپه په غره کې روانې تا نه چا تپوس به نه کولو شپږو قصاصه شوي دي بیا د هغې نه پس چا قتل نه دی کړی چا د غلا تصور هم نشو کولی د غلا تصور یوه ښځه بې پردې د کور نه نشو وتی دغې ته اسلام وایي که نه دغې ته عدل وایي که نه دا زموږ ملک چې فوج هم دی پولیس هم دی سیکشن افیسران هم دي هر څه دي بیا هم خلک اغوا کېږي سړی هلکه دوتنې بوتلې دي پته نه لګي پلانکې بوتلی دی پته نه لګي هلکه 100 لکه روپۍ راړئ نو درته به یې درکو دا د کوم ملک خلک دی او کوم ځای اوسېږي پخوا خو به غلغلا کوله یریدو به د کور مالک چرته راویښ نه شي چرته به ونولي چرته د پولیس ګش را باندې را نشي نن خو اسانه طریقه ده بس نرشه په لاره به یو سړی روان او را قابوي که په ګاډي کې کینی تسبیح لاسو کې سپینګي وي ما پلان کې دي تور صاحب کې غلي ګاډي دغه سې کم دنو هضم کی الکه دومره لکه روپۍ راړی سړی او ګاډي وتا داس ملک دی طالبانو په 5 کالو کې په افغانستان کې مثالی امن قائم کړو د امریکای په اخباراتو کې براله امریکای په اخباراتو کې امریکای حکومت ته مطالبه وا چې امن د افغانستان د طالب نه زده کوي امریکا کې درجه رڼا بینکونه لوټ شي درجه رڼا په سړکونو باندې قتلونه کیږي ډاکې کیږي غلاګانې کیږي اخباراتو کې براله چې دا دومره لوی امریکا چل د طالبانو نه زده کوي فرانس اخباراتو کې د جرمن اخباراتو کې به طالبان نمونه وا چې د طالبانو نه چل زده کوي امریکای ویل دا طالبان هم د لپاره لوی عذاب جوړیږي را څخه ختمه کا
اسلام دنیا کی پتیدی خوریدو زه پدې چغې وي چې دلته بم طالبان راځي دلته بم طالبان راځي. اگر اسلام نظام ہو اسلامی نظام کې ډېر لوی طاقت او قوت دی نو دی وجنه مونږه د حکومت نوم دغه مطالبه کوو چې د نورو حکومتونو سره دې باره کې متفق او متحد شي او یو سم لایحه عمل تیار کړي چې تمام اسلامی سربراهان د محبت رسول د حرمت رسول او د عظمت رسول په بنیاد باندې متفق او متحد شي او د دې کافرانو سره باقاعده بایکاټ وکړي. قسم په خدای که دوره دیم د ډنمارک سیزونه د هالند سیزونه د دې ملکونو سیزونه موږ بند کو د هغې بیړه لګیا ده تباه کېږي او غر کېږي. یو مسلمان د رسول الله د محبت دعوه کوي او د هغې شی پرېښوی نه شي. پکار ده چې د هغې د سیزونو باقاعده فهرستونه دی په دې باندې اخباراتو کې چاپ شي چې دا صابون او دا پلانکی شی دا پلانکی مشروب بلا سیزونه د هغې دغې ملک ته راځي چې د دې ټولو بایکاټ وشي. یو مسلمان چې د رسول الله امتی ځان ته وایي هغه دومره هم نشي کولی چې د دغې ملکونو د مصنوعاتو سره باقاعده بایکاټ وشي او په اړه کې دې سره نفرت پیدا شي. بهر حال ما دا عرض کولو چې د رسول الله مبارک ذات سره د مینې تقاضا دا ده چې مسلمان کی مثالی امن قائم کړو. د امریکې په اخباراتو کې براله امریکې په اخباراتو کې امریکې حکومت ته مطالبه وه چې امن د افغانستان د طالب نه زده کوي. امریکا کې د رد رڼا بینکونه لوټ شي د رد رڼا په سړکونو باندې قتلونه کېږي ډاکې کېږي غلاګانې کېږي. اخباراتو کې براله چې دا دومره لوی امریکا چل د طالبانو نه زده کوي. فرانس اخباراتو کې د جرمن اخباراتو کې به طالبان نمونه وه چې د طالبانو نه چل زده کوي. امریکې ویله دا طالبانو هم دپاره لوی عذاب جوړېږي راڅه ختم یې کړه. اسلام دنیا کې پتیدی خورېدو زه پدې چغې وي چې دلته بم طالبان راځي دلته بم طالبان راځي. اگر اسلام نظام ہو اسلامی نظام کې ډېر لوی طاقت او قوت دی نو دی وجنه مونږه د حکومت نوم دغه مطالبه کوو چې د نورو حکومتونو سره دې باره کې متفق او متحد شي او یو سم لایحه عمل تیار کړي چې تمام اسلامی سربراهان د محبت رسول د حرمت رسول او د عظمت رسول په بنیاد باندې متفق او متحد شي او د دې کافرانو سره باقاعده بایکاټ وکړي. قسم په خدای که دوره دیم د ډنمارک سیزونه د هالند سیزونه د دې ملکونو سیزونه موږ بند کو د هغې بیړه لګیا ده تباه کېږي او غر کېږي. یو مسلمان د رسول الله د محبت دعوه کوي او د هغې شی پرېښوی نه شي. پکار ده چې د هغې د سیزونو باقاعده فهرستونه دی په دې باندې اخباراتو کې چاپ شي چې دا صابون او دا پلانکی شی دا پلانکی مشروب بلا سیزونه د هغې دغې ملک ته راځي چې د دې ټولو بایکاټ وشي. یو مسلمان چې د رسول الله امتی ځان ته وایي هغه دومره هم نشي کولی چې د دغې ملکونو د مصنوعاتو سره باقاعده بایکاټ وشي او په اړه کې دې سره نفرت پیدا شي. بهر حال ما دا عرض کولو چې د رسول الله مبارک ذات سره د مینې تقاضا دا ده چې مسلمان په داسې حالاتو کې انتهایی دردیده وي او د الله په دربار کې سوال کوي زما وروڼو د دنیا ژوند بسي 80 کاله به لا څه ژوند وي او 80 کاله به لا څه ژوند دي او هغه هم د ذلت مرګ چې د یو سړي په اړه کې د رسول الله په ذات باندې حمله کېږي او د ده په اړه کې درد پیدا نه شي دی دې په خپل اسلام باندې ویریږي. زموږ سره به خو د دغه رسول الله مبارک هغه ذات اقدس دی اخو رحمت للعالمین دی
اخو به د قیامت پر ورځ خپل امتی باره کې د خدای دربار کې سوال کوي امتی 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 امتی، پروا نشته ده چې څه کېږي او څه نه کېږي. زمانونو غیرت پکار د اسلامي او د اسلام او د پیغمبر او د قرآن سره سم رښتونې مینې پیدا کوي، په زړه کې درد پیدا کوي، دا به د ایمان نه ښیي. چاپیره په حرمت رسول باندې پاکستان کې لګیا دی جلسې دي او چاپیره د حکومتونو نه همدغه مطالبه کوي د اسلامي حکومتونو نه، خاص کر سعودي حکومت چې د تمام اسلامي ملکونو په لحاظ د حرمینو یو مملکت دی چې هغه د تمام سربراهان د اسلامي مملکتونو جمع کې مدینه منوره کې یا مکه مکرمه کې او یو لوی احتجاجي مؤتمر کې اجتماع کې او د دې کافرانو نه باقاعده مطالبه وکړي. چېرې مسلمان د عیسی علیه السلام بد ویلي؟ چېرته یو اخبار د موسی علیه السلام بد ویلي؟ موږ خو تمام پیغمبران د خپل سر تاجونه ګڼو، د خپل سر ګلونه ګڼو. لا نفرق بین احد من رسله، موږ تمام پیغمبران د خپل سر ګلونه او تاجونه ګڼو. که په موسی علیه السلام څوک اعتراض کوي هغې دپاره موږ خپلې وینو ورکولو ته تیار یو. که په حضرت عیسی علیه السلام دا تمام پیغمبران ډېرې مقدسې منزهې برگزیده شخصیات دي. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. مسلمان خمری چې یو سړی په یو پیغمبر کاغه یونس علیه السلام ولی نه وي، پیغمبر علیه السلام وی لا تفضلوني على یونس ابن متى، ما په یونس علیه السلام افضل مګڼئ. موږ تمام پیغمبران اخوة لعلات، موږ ټول رونه یو. چرې یو مسلمان د یو پیغمبر توهین نه ده کړی بلکې توهین کننده ته سزا ورکوي. د عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم د مخه خدا کائنات الله تعالی ورفعنا لك ذکرک الله وی او انک لعلی خلق عظیم وی. پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې هغه وخت کې هم کافرانو بد وی، مذمم به ورته وی، مذمم چې دا چا ډیر بد ویلی شوي. رسول الله صحابه جړل او دغه وخت صحابه ډیر کمزوري وو. رسول الله یې مخه پکېږي زه محمد یم. د محمد معنا ډیر تعریف کړی شوی، ډیر تعریف کړی شوی. سپوږمۍ چې راوخېږي دا سپي غاپي، دا څوارلسمه پنځلسمه سپوږمۍ رستو راخېږي او بیا دا رستو نه سپی غاپي چې داسې دي. سپی غاپي او سپوږمۍ لګیا د خپل رفتار کوي. دا سپي به دغسې غاپي لیکن د رسول الله شان، د رسول الله عزت، ناموس، حرمت، عظمت ابدا هر څه نه چې کوم دی نو هغه سیوا کېږي. وعلى کل حال ما په دې بنیاد باندې نن دا خبرې وکړې، دعا وکړئ چې الله تعالی دا کافران نیست و نابود کی. خدا تو خو عظیم و قدرتونو مالکی دی بعد کسانو نه خدا بندران و خندیران جوړ کی چې دنیا د دین عبرت حاصل کی. ته په هر څه باندې قادر ہے او دا اسلامی سربراهان خدا متفق و متحد کی. زموږ پاکستان یو مضبوط مملکت وګرځي، پر هغه ملک کې اسلام رڼاګانې راولي. خدایا د تمام مسلمانانو د ایمان حفاظت وکړي. خدایا مونږ ټول د رسول الله مبارک ادنا خادمانو امتیانو کې حساب کی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مبارک جنډې لاندې مونږ د خپل اسلافو، مشایخو، اکابرو، آباو، اجدادو، امهاتو، جداتو، اقاربو، اعزو سره جمع کی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک جنډې لاندې مونږ ته یا رب العالمین زیرا کی. زموږ اخره خاتمه په ایمان کی، د مسلمانانو په حال رحم وکړي. په دې ملک کې ګرانی د خدای دا ګرانی لري کی، دا پریشانی لري کی، دا خون رضای لري کی. پروردگار د عدل او د انصاف فضا قائمه کی او د رسول الله امت ته بقا او ترقی او استحکام نصیب کی. دا یو ملګری دی
وای زه ګلبهار کې امام یم او نن سبا نا جوړم دعا وکړئ چې الله صحت نصیب کړي نور چې څومره بیماران دي پروردګار د ټولو صحتونو عافیتونو نصیب کړي د مسلمانانو پریشانی لري کې چا په کور کې بیماران دي هسپتالونو کې ورو یا خدایا ته شفا کامله نصیب کړي بیمارانو په حال باندې رحم کوي هر یو شی ګران دی غریبانو او د مزدورانو زندگی ډېره لویه ګرانه ده خدایا راحت راولي دغه ملک ارزانی راولي دا تمام سيزونه ارزان کی یا رب العالمین د مسلمانانو بچی د مسلمانانو لونه او خويندې د زمانه د موجوده فتن او محنو د الحاد او د زندقي او د بے حیايي د جراثیمونو محفوظ او ساتي دا د ټلویزیون د وی سی آر او د کیبلو د لعنت نه خدای مسلمانان محفوظ کړي یا رب خدای مستقبل زموږ د ایمان او د اعمال صالحو نعمتونو نصیب کړي یا رب یا رب موږ په نه غلاره کې حکمرانانو تم د مکی او د مدینه منورې لار سم کې خدایا د امریکای د لارو نه زموږ د تمام اسلامي سربراهان اوساتي یا رب انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير وصلى الله تعالى على اشرف رسله وخاتم انبيائه وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین برحمته. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقارر کیسټ بم تاسلا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي خصوصا د جمعیت العلماء اسلام د قائدینو او د تبلیغی جماعت د اکابرینو د تقریرونو کیسټي چې حضرت عثمان عمدن سلور رکعات وکړ چرته د نور علاقو خلقو دا ګمانو نکي چې د ماسپخین او د مازیګر او د ماسوتن دا 2 رکعات دي سلور ندي او شو کوئی د تعویل دا معنا ده چې هغه ایمانیت ته اقامت کړي په مکه کې نو مقیم به یقینا به سلور رکعات کوي حضرت عثمان وی چې ما نیت ته اقامت کړی دی نو مکه او مدینه دا مکه او مینا خو یو ځای ده مې کې 3 میله مسافت ده نو مقیم به یقینا به سلور رکعات کوي سو کوئی د تعویل دا معنا ده د تعویل دا معنا ده چې هغه وایي کچرته په سفر کې امني نو بیا به پورا سلور رکعات کوي قصر بالی چې خوفي هغه دا خبره مشروطه کړي و د خوف سره رکعت کړي بیا خلاصې دون حضرت عیسی سلور رکعت وکړ بیا چاپیر نه په اعتراضات شروع شول وبه قال حدثنا عبد الوهاب الوراق البغدادي قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سافرت مع النبي عليه السلام ابن عمر چې رسول الله د حرکات او سکنات تتبع کوي نو دوی ما د رسول الله سره سفر کړی دی د ابوبکر سره می کړی دی او عمر د پلار عمر سره می کړی دی او عثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها نیت مخک سنت کړی ته نس افغانانو باندې رد ده افغاني مولا قسم خوري سنت نه پری دی باندې وخت موږ خو جهادونو کې بلا مرګرتیا به الکه پری دی بمباری کیږي او پیغمبر علیہ السلام پری خینه فرض غړي سنت و ترک السنت فی السفر من السنت سنتی ترک السنت ترک د سنت په سفر کې کله کله سفر کې سنت پری دا که سفر د خطرې یا ډرایور در نزی نو نفس فرد باندې اکتفا هغه وای نه دا بلازمن کې اگر سری روایت ته لا یصلون قبلها ولا بعدها نه رسول الله د فرض نمخ کې سنت او نوافل کړی دي نه رستو کړی نو سفر کې سنت یو کل فبها ونعمت کده پری خدل نو لا یلام علیه التارک تارک په پنی باندې ملامت کینا قال عبد الله ابن مسعود ويا لو كنت مصليا دي عبد الله نے مراد ابن عمر ده ابن عمر وی لو كنت مصليا قبلها كما مختم قول يعني سنت
یا رستو نه بیا پوره ولې نه کوم، بیا خو به پوره کوم، فرض به بیا پوره کوم. فرض چې الله تعالی 2 رکعاته کړل نو مؤکد خود سنن زوائد شو. قضا دغه سنت کوم نو بیا موږ پوره ولې نه کوم، موږ خو دا 4 رکعاته په 2 رکعاته کوم، نو بیا خو پکار دا چې هغه هم 4 کوم. نو چې هر کله فرض رباعي سنای شو نو سنت مؤکد سنن زوائد شو. کو دې کله کو نه کړ. پیغمبر اسلام کړي دي نوافل رستو باب راځي او پریخین دي. نو که چرته ضرورت او خاص کر جهاد او سره اکتفا بالفرض کی بس دا کافی ده. وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وانس وعمران بن حسين وعائشه. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرف الا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا. او حضرت عمر خو فرمائی کہ صدقة تصدق به الله عليكم فاقبلوا صدقته، دا خدای صدقه قبول کړي. او بل حضرت عائشہ وایي چې الصلاة اول ما فرضت ركعتان فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر. اصل مو دغه 2 رکعات دي. وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وانس وعمران بن حسين وعائشه. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث يحيى بن سليم. قال محمد بن اسماعيل وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن عبد الله بن عمر. قال ابو عيسى وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي عليه السلام كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. رسول الله نوافل کړم دي، نوافل کړم دي او نوافل پریخم دي. نو ګویا دواړه خبرې هغه ثابت دي. وقد صح عن النبي عليه السلام أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. حضرت عثمان په ابتدائی موده کې به 2 رکعاته کولو، یو ځل چرته په مینا کې 4 رکعاته وکړ. ولما الولاد عند اکثر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وقد روي عن عائشة انها كانت تتم الصلاة في السفر. حضرت عائشہ په سفر کې مز مکمل هم کړی دی. ولما على ما روي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهو قول شاوير وصحاب الا ان الشافعي يقول التقصير رخصة في السفر فإن تم الصلاة أجزاء عنه. وبي قال حدثنا ابن نعمان حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة قال سئل عمران بن حسين عن صلاة المسافر. لقد مسافر مسلم فقال عمران بن حسين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله مبارک سره می حج کړی دی. فصلى ركعتين وحججت مع ابي بكر فصلى ركعتين وما عمر فصلى ركعتين وما عثمان 6 سنين من خلافته. دا حضرت عثمان دا خلافت 6 کالو کې د حضرت عثمان سره می حجونه کړی او 8 حج فصلى ركعتين. آخر کې چرته یو ځل 4 رکعات وکړ. وبي قال حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك قال صلينا مع النبي عليه السلام الظهر بالمدينة 4 وبذي الحليفة العصر ركعتين. احناف دپاره دلیل چې رسول الله ترسو مدینه منوره کې 4 رکعاته کولو، لیکن چې ذل حلیفه ته لاړو هلته 2 رکعاتو. ذل حلیفه د مدینه منوره نه 15 کیلومتره ده، لکه دې نه جهانګیره، لکه دې نه جهانګیره او دا میقات ته اهل مدینه ده. مدینه منوره خلق دلته نه احرام تړلو، جمعات ته بلا غسل خانی پکې ورشه ولامبا د احرام جامې واچوا، جمعه تراشه 2 رکعاتو کا کده نفل وخت وی او بیا دا غینه پس نیتو کا اللهم انی اريد العمره فيسرها لي، کده حجر دی نو حج نیتو تړه او بیا دا سر نه صادر بلری کی نو چې کینو په سر باندې صادری او چې نیت دیو تړلو بس بیا سر باندې پټه ده کته
د سړی احرام په سرو په دغه مخ کې دا باندې پټه او بیا تلبیه شروع کړه لبیک اللهم لبیک. نو هغه مدینه منوره کې چې رسول الله پورا 4 رکعات کول ځکه مقیم او چې لاړو ذل حلیفه ته مسافر د 2 رکعات او کله د احناف لپاره دلایل دي. چرتم د رسول الله مبارک نو د ابوبکر او د عمر نه 4 رکعات نه دي ثابت په سفر کې. وبي قال سنا قتيبة حدثنا وشيما منصور بن زادان. امام ابو حنیفه په تمام روایات باندې نظری عن ابن سیرین ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة الى مكة او لا يخاف الا الله رب العالمين صلاة خوف نو یعنی فصلى ركعتين. دا قصر دی کې د خوف او د غیر خوف سوال نه دارد. هغه آیت دی په صلات خوف کې دی او قصر نه مراد قصر فی الکیفیت لا فی الکمیت. رکعتونه به مکه خو تلاوت موږ د په معوذتین باندې د سار موضوع کا. قال ابو اسحاق دا اتصل خمیله ده هغه وش پاړس فرسخه دا سفر ده او یو فرسخ دی ملي نشپاړس ته په درو کې ضرب ورکي 16 اتصل پاخه میلونه او په کیلومتر باندې اتا او یا کیلومتر دا چکندنو مسافت ته د سفر. د امام ابو حنیفه یو قول ده چې مسافت ته سفر 3 مرحلې دي او هر مرحله 12 میله وي د 14 میله بیا جوړیږي. دا یو قول دی امام څخه. او ظواهر هغه وی په مقدار د 1 میل چې سفر دا سفر دی. نو پټی ته چې دا پټه دی په نجیب تعالی کې نو مسافر خدواره کا دا کوډی ډیر پټی د 3 میله لري دي. نو ظواهر وی 1 میل چې وځي بس ته مسافر بعد ظواهر میل خو نه 3 میله کم از کم پکار ده چې سړی 3 میله لاړ شي. هغه وی چې رسول الله مبارک اذا خرج مسيره 3 اميال نو يصلي ركعتين. هذا رسول الله مبارک چې کومنه ذل حلیفه کې بیا قصر وکړو او ذل حلیفه په نمیله ده. موږ وایو دا خو چې سړی د کور نو دی بس مسافر شو کنه. پیغمبر سلام ذل حلیفه کې ځکه دا قصر موږ کو چې مکه ته روانو دیو مسافر چې دا کوړی نه وځي او د کلی د حدود نه موته. حدود د کلی هغه دي چې د کلی امور په هغه باندې متعلق دي. زموږ د کلی تانا زموږ د کلی سټیشن دا د اکوړي ضرورت دي. نو که سړی د سټیشن نه 100 قدمه مخکې لاړو دی مسافر دی. دا دلته کې د خوشحال خان خټک دا کالج یا د سترګو د هسپتال دا من مضافات اکورا خټک دي. نو چې دین اپله ته مسافر نو زمونږ په نسبت باندې مسافت 48 میله ده په موجوده کیلومتر 8 کیلومتر جوړي. دویمه مسله مده ده. پس عمره مده کې چې نیت وکړي ته مسافر نه. بعد علماء لیکي چې یو سړی یو دی کې د یو ورځې او د یو شپې نیت وکړي چې دلته به یو ورځ او یو شپه تیروم نه دی مقیم دی. امام شافعي او امام مالک وایي چې یو ځای کې سړی د 4 ورځو د اقامت نیت وکړو نو دی مقیم دی. حسن بصری وایي چې یو سړی تر څو پورې وطن ته نه راغلی دی مسافر دی که 2 میاشتې ولې پاتې نه. او زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې یو ځای کې سړی د 15 ورځو د اقامت نیت وکړو دی مقیم دی. کله 14 ورځې کړو دی مقیم نه دی. او امام صاحب د ابن عمر په حدیث باندې استدلال کوي. د ابن عمر په حدیث ابن عمر وایي اذا كنت مسافرا فوطنت نفسك على اقامه 15 يوما فاتمم الصلاه بعمتام كوا وان كنت لا تدري او کښړه د بدن لګي چې سمره دې بتیرو. یو طالب ته لاهور ته سکاري ده نیت د 15 ورځې نه ده کړه چې سبازم علي کې میاشتې راته مسافر ده. سو پوری چې په پوخ کانی
یو سړی د پیندل سره د نیت نه کړی دی مسافر دی نو کوي کې بیا په میاشتوم پاتې شو مسافر قصد قلبي چې د پیندل سره د وینو بیا حالت مسافر. وبي قال حدثنا احمد بن منيع حدثنا هشام قال اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق الحضرمي حدثنا انس بن مالك قال خرجنا مع النبي عليه السلام من المدينه الى مكه د مدینه منوره نه مکه مکرمه ته روانو فصلى ركعتين قال قلت لانس كم اقام رسول الله سمره مقيم بمكه قال 10 پیغمبر السلام لسره دیو نګور لسره د اقامت نه رسول الله 2 رکعات کولو. وفي الباب ابن عباس وجابر قال ابو عيسى حديث انس صحيح وقد روى عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم انه اقام في بعض اسفاره رسول الله بعد سفرونو کې نل سره دیو يصلي ركعتين ناغي وای مده د اقامت نل سره دی نل سره دی. موږ هغه دا جواب کوو چې رسول الله نل سره دی چې پاتیو پنن سبا کې پاتیو قصد نو کړي چې دمر بایما. قال ابن عباس فنحن اذا قمنا ما بيننا وبين 19 موږ هم چې چرته دې کنل سره پاتو صلینا رکعتين وان زدنا او کله دین زیات ردینو اتممنا الصلاه. ورويان علي انه قال من قام 10 ايام اتم الصلاه. ورويان ابن عمر انه قال من قام 15 يوما اتم الصلاه. هذا امام صاحب دلیل له. وقد روي 12 بعض روایتوں کې د 12 سره د اقامتم ده. ورويان سيد المسيب انه قال اذا قام 4 سلور رذنيت صلى 4. وروان ذلك قتادة وعطاء الخراساني وروان داود بن ابي هند خلاف هذا واختلف عنه بعد ذلك. فاما سفيان الثوري واهل الكوفة فذهبوا الى توقيت 15 يوما بندل سرد چدنيت اكون تعالى مقيم. وقالوا اذا اجمع چو سڑے قصد کی دلتا اجماع پا مانا دا قصد ده على اقامة 15 اتم الصلاة. وقال الرضاعي اذا اجمع على اقامة 12 اتم الصلاة. وقال مالك وشعب اذا اجمع على اقامة 4 ايام اتم الصلاة. واما اسحاق فرأى اقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس قال لانه رواه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي عليه السلام اذا اجمع على اقامة 19 اتم الصلاة. د امام صاحب قول وسط ته چې نلس او نلس بلکې پیندلس. ثم اجمع روي على ان المسافر يقصر ما لم يجمع ترسوي چې قصد نه کړي قصد اقامتا وان اتى سنون. اگر که یو کال یو ده کې سړی پاتې شو یو سړی یو ده کې یو کال پاتې دی لیکن نیت د اقامت نه ده پنن سبا کې په کال تیر شو مسافر ده. وبي قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم الاحول عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين. قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين فإذا قمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح. باب ما جاء في التطوع في السفر نفل فسفر کې او کنه کې سنت مؤکده هغه په سفر کې نفل شي. سنت مؤکده په سفر کې هغه نفل شي. نووي په شرح د مسلم کې لیکي اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقه في السفر واختلفوا في استحباب النوافل الراتبه. دا 12 رکعات چې سنن رواتب دي دی بارکه څنګه ده ناوی فترکها ابن عمر واخرون. دا 12 رکعات چې موږ ورته سنن رواتب وایو ابن عمر او نور صحابه پریخي دي. واستحبها الشافعي امام شافعي يرى مؤکد خو نه دي لیکن مستحب خو دي کنه هغه وای کوي او زمغه پنه باندې اذا وجدت الوقت لاداء السنن الرواتب
فاداؤها افضل، که وخت وي نو ادا کول افضل لی، ولا حرج فی ترکها، فپر خودو کی حرج نہ دارت، الا سنت الفجر لانها آکد، دیکھ زیاد تاکید راغلے رسول اللہ لا تدعوهما وان تردتکم الخیل، دا دو رکعت دا سار سنت مپری رہی اگر کہ دا دشمن دا اسن پختو کی چخڑی کی گئی. پیغمبر علیہ السلام پا سفر کے دا دو رکعت سنت کڑی دی، نو سنن موقت پا سفر کے سنن زوائد شی، ان اتیت بها فبها ونعمت ولو ترکتها فبها ونعمت. وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن ابي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا، رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلس سفر کړي، اتلس، فما رأيته ترك الركعتين اذا زاغت الشمس قبل الظهر. رسول الله دو رکعت باندې شکر، رسول الله نے نفل في السفر ثابت تھی. وفي الباب عن ابن عمر قال ابو عيسى حديث البراء حديث غريب. سألت محمدا عن امام بخاری تمہیں جدا حدیث سنگر ہے، فلم يعرف الا من حديث الليث ابن سعد ولم يعرف اسم ابي بصرة الغفاري وراه حسنا. وروي عن ابن عمر وسلم كان لا يتطوع في السفر. ابن عمر وی رسول اللہ سفر کے نفل نہ کڑی قبل الصلاة ولا بعدها. وروي عنه بلا خبر د ابن عمر نمبر ویرا کہ انه كان يتطوع في السفر، سفر کے نفلم کڑی. ثم اختلف اهل العلم بعد النبي عليه السلام فرا بعض اصحاب النبي ان يتطوع الرجل في السفر، نفل کوا خیر دے. وبه يقول احمد واسحاق ولم تر طائفة من اهل العلم ان يصلي قبلها ولا بعدها، بالکل سنت بنت. ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، رخصة رخصت قبول کر. ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير. خلاصہ دا توخو کوکا کو نو پریږدي، کله کله ډریور په سړی باندې ډېر لوی تادی ته اشاره درکوي، دا پرې سنت یا جنگ دی او فرصت د صلات نشته چې دان په مورچه کې پټ کې ندان سنت څنګه هغه پرې یا د نګاړو دیاد دي په دې صورت کې سنت پرې. وهو قول اكثر من يختارون التطوع في السفر. وبه قال سنا علي بن حجر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنه قال صليت مع الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. وقد روى ابن ابي ليلى عن عطية ونافع بن مرة. وبه قال سنا محمد بن عبيد المحاربي قال سنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن عطية ونافع بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر 4 وبعدها ركعتين. رسول الله صلو رکعت سنتم کړي اور اس ته دوم کړي. وصليت معه في